ګرانو کتونکو سلامونه. علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی. روژه نه ده ښه کوژه کې ورکو د اختر نه پس دفتر ته رالم تورسرې راغلی وي. د دې تورسرو مجبوری دي، الله پاک د څوک نه مجبوره کوي. دې کې یو زنانه ده کور کې ورته لوریانې بچي معذوره دي. ما ورته ویل زه به تاله ویلچیر در کومه و بیا هغه هلک رانغی هغه ویلچیر یو بل معذوره ته میلو شو. تاسو پرون نه بل پرون د یو خوراکې انټرویو اورېدلی وي چې هغې کې باقاعده موږ وویل چې یاره دغه ویلچیر چې کوم دی نو موږ ورکړی دی نو هغه د دې زنانه سره ما واده کړی و خو دا زنانه لیټ راغله. به هر حال دا راغلي دي. تاسو که څومره وخت راځئ دلته؟ زما اته کالونه ډېر وشو چې راځم. کالونه ډېر وشو. علم خان شیرپو د سره څه کړي؟ هر څه راسه کړي. زما د بچو تعلیم مدرسه دا هر سره د په برکت باندې ویل کېږي. زما د کور چې څه سودا نه یم دی ماله راکوي او زموږ هر سره دلته نه وړو. روژه دې څنګه تېره شوه؟ روژه م ډېره ښایسته تېره شوله. غټې روجې پکې څنګه لګېدې؟ ډېرې ښایسته وي، ډېرې ښایسته وي. خلک خو یې څه لږې لږې ورکولې نو هغه لږې دي چې موږ له بل چا دې لږې راکړی وي نو خدای دې څه ښه کړی وي چې بل چا راکړی. چې بل چا راکړی وي. ها دا واله دا به د لوریانو له دا کپړې یوسي صحیح ده. دا م واله او دا چې کوم دی نو دا م واله. ها مورکې یو دې بله لورم ده دا م واله شابه ده او دا م واله ښه دا وړم ځان سره واله راشه که نه څنګه هلې نو ته به چاله وړې یم بده میدان جوړ کما لونه به جوړ کما دار نشته رونه نشته یتیمان دي یو بل مې نه پټې شته نه مې کور شته نه خانه ګولې تا ته پته لګي نه مې خاون شته نه مې چته ګټه څوک شته یې څوک مې شته یو خو دا سپینه جوړه ځان سره واله صحیح ده. دا ځان سره وړم واله صحیح ده. او دا دې چې کوم دی نو هغه دوو لوریانو له مې یوسه ښه راشه دې خواته ترورې ترورې دا د ګمبتي نه ټول راغلی که نه؟ د ګمبتي نه ټول راغلي. ستا خاوند شته؟ زما خاوند مړ دی. زما پرېز روژه کې او څو بچي دي؟ زما انشاءالله تا ته خو مو وي چې خیره مې ولونه دي. دوه مړي دي، پنځه جمدی دي او پنځه ژوندی دي. پنځه جمدی دي او د خیره مال د خدای دي. پنځه مې زامن دي، شپږم کال دي چې دا زیړي لکه ناجوړه دي چې علاج سوي خو علاج ولکو چې سنین الله ته پته لګي دي ګاونډیانو او زه روژه کې ولې نه راتلې؟ پرېز مې خاوند مې مړ کړ. بل څوک به دې رالېږل که بس بل څوک مې نه رالېږلي او دا مدد دا ولې یوه دا واله دوه دا واله درې دا واله څلور پنځه اورې څلور پنځه ښه او دا چې کوم دی نو دا پکې ګورې دا دغه دی او دی وګوره دې ګوتۍ کې چې کوم دی نو دوه درې دي خو دا هم چې کوم دی صحیح ده. او دا چې کوم دی نو دا ورسره وړه ښه راشه دې خواته ښه ته د کوم ځای نه؟ ګمبتي نه. ستا خاوند شته؟ نه نه بچي دې شته؟ بچي مې شته هلکان مې کارونه روزګارونه نشته او دغه شان دي په خپه نیولې ناست دي. شیرپو کې سجې کار کوي خو هغه غریب څو لوریانې دي؟ څلور لوڼه مې دي. څلور لومبي ځل باندې رالي او دوه منګیان مې د کور کې. دوه انګیان دي دي یوه دې کې ډېرې جوړې دي ښه دوه دا واله درې دا واله څلور او دا واله پنځه صحیح ده او دا واله وړه صحیح شو. راشه که نه ښه ستا څو بچي معذوره دي؟ زما دوه معذوره دي او د درې جینکۍ لکه درې هلکان دي دوه پکې معذوران دي یو لکه یو جینۍ او دغه درې هلکان او یو دغه ماشوم دی لکه یو هغه ملا چې خو دغه دي او یو چینچی والا بس هغه یو مشر هغه ته ناست ټول او دغه دوه جینکۍ لکه درې یو دي. روژه کې خو بر څه در رسېدل که نه؟ بس سودا هلک راغلی و تا ورکړې وکړه هلک یې رالېږلو ګرانو کتونکو هلک په دې رالېږه او بیا هم الحمدلله موږ ورته ورکړي کور ته مې هم ولې وروړی د ورغلې دغه دې راکړي دي خدای شته موږ منکر نیو پې خوشحاله وړي او چڼه دغه به دې راکړي ګري والا خوشحاله ولې خوشحاله څنګه تېرېږي مورې؟ روژه مې ته دواګانې کړي ټول روژه په دې قبول کړي. قرآن کې مګینې داسې قسمه طبقه ده چې په اصحاب استادو په دعاګانو مضبوط نه ومنو دوی به په دې چې څه کول دوی خو نه غواړي چې الف خان چاله ټکه ورکړي. داسې فتنه را پیدا شوې ده فتنه چې د غریب له څه ورکې نو بس تا ته مې هم کولې چې دا راله غوړي راولېږه ټول روژه مې پخلې پخلې کړي ډېر خوشحاله یم نه ډېر دعاګانې فیملی بنسبتي وو خو خوشحاله وه. دا د جوړې ته وګورئ دا والا دام والا دام والا دام والا دې کې ستا صادر کپړې اور یو سیس چې کوم دی نو د ستا دی پکې اورې او دا داسې جوړه ده که نه چې دا به د هغه لوریانو له ورکړي او دا مونږ نشي او راشي دې خواته دې خوا راشي
راشه مورې تاله مې پکې کمې درکړې که نه ها دا مو نیسه ښه صحیح ده که نه اورې او دا هم تو نیسه صحیح ده ګوته یې نو د دوکان نه دی راشه دې خواته دا ونیسه راشه راشه ته هم راشه دا ونیسه دغه هم ونیسه ګرانو کتونکو د غالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن او چې دا ښېګړه توګه الله دا ټول لږ څه مې درکړل په ډېر څه یې قبول کړې صحیح ده دا د ټیلپیره طرف نه دا نوې نوې کپړې دا موږ د اختر شپې له روړې وي دا بالکل بس صرف اسریکول دي نور دا استعمال شوي نه دي استعمال شوي نه دي خو دا په دې بوجونو کې دغه شوي دي چې راغلي نو دا ګرانو کتونکو ډاکټر محمد شفیق صاحب د طرف نه کپړې وړه د غالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د طرف نه دغه سلسله به رواني او ستاسو تعاون او مرسته راسره وي دا بېوسه زنانه دا زموږ سره په رابطه کې وي موږ غواړو چې داسې بېوسه زنانه نه مستفید شي خالی لاس رانه لاړ نه شي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځي ورسره کتونکو دغه زنانه چې کومه ده دا د شیرپو سیمې سره تعلق ساتي او کونډه ده مورې څو بچي دي 15 ها او ګټه وټه یې څه ده ګټه وټه مې بس بچي مې بس ته مزدوري خواري کوي یو پکې بیمار دی خپې اپریشن یې کړی دی د پلو اپریشن یې کړی دی ډاکټر پې کار درون بند کړی دی او تا خو یتیم خانه کې هم بچي جمع کړي او زما 3 بچو پکې یو لور و یو دوه زامن دی یو لور ده دلته په لومړي ځل رالي دلته په لومړي ځل راله ما ته دا ځای نه معلوم روژه کې ولې نه راتلې بس ما ته پته نه لګېده که نه څه خبر ما ته بل ووي بل درته وي دا ځان سره واله کپړې صحیح ده دا ځان سره ته واله دا ځان سره وړه واله هلکه راشه دې خواته دا دوه ګوتې وړه به هغه کونډه له ورکړي دا ونیسه دا ونیسه ګرانو کتونکو دغه غالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی او دغه یې کار دی